د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د مرګ خبر چې د کم یو کس غوږ ته رسېدلی دی، هر یو انسان پریشان و، هر یو انسان ته زړه ته درد رسېدلی. په دې کې مونږ هم جنازې ته لاړو. دا چې کوم دی د کور مخې ځای دی او د دې نه پس جنازګاه طرف ته روان شو. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د دې مرګ دا چې کوم دی د دوی د کلي دپاره نه او د دوی د شاهصدۍ د ښار دپاره نه، بلکې دا ټول عالم اسلام دپاره یو دردناکه چې کوم دی واقعه وه. یو ناشنا غوندې ورځ وه، هر طرف ته چې کوم دی تاسو کتل خفګان و. شیخ صاحب خپل ټول عمر د دین د زده کړې دپاره او د دین د ښودو دپاره وقف کړی و. 40 سال چې کوم دی هغه د علم چې کوم دی په خپرولو کې خدمت وکړو. دومره چې کوم دی شاګردان یې پیدا کړه، په زرګاو په لکاو شاګردان، هغه چې کوم دی کال په کال باندې څو زره کسان هغه نعمانیه کې فارغېده او څو زره کسان چې کوم دی هغه په حقانیه کې فارغېده. دا اوس مونږ جنازګاه طرف ته روان یو. تاسو ګورئ هر طرف ته چې کوم دی خلک دی روان دي او سخته ګرمي وه او د دې ګرمۍ باوجود چې کوم دی د کم علاقې نه خلک راغلي وو. د پاکستان د ګوټ نه خلکو چې کوم دی ځان رسولی و. تقریبا د کور نه چې کوم دی مونږ دغه ځای پورې تقریبا 20 منټه لاره ووهله پیاده، او اوس هم چې کوم دی هغه جنازګاه چې کوم خاص ځای منتخب شوی دی د جنازې دپاره، هغې ته لا نه یو رسېدلي. او په دې کې په عامو خلکو کې سره چې کوم دی لوی اکابر علماء کرامو هم تشریف راوړی، لکه اکبر حقانی صاحب چې په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دی. همدغه شانتې مفتي فضل غفور صاحب د بنیر هغوی هم راغلي وو. دغه شان عبدالحق ثاني صاحب د اکوړي هغوی هم تشریف راوړی او د هغې سره چې کوم دی لوی اکابر علماء کرام مفتي ګوهر علي شاه صاحب، دغه شانتې پیر حزب الله جان صاحب، نور اکابرو هم چې کوم دی راغلي او مختلف وختونو کې هغوی چې کوم دی بیانات وکړه. دا اوس مونږ جنازګاه ځای ته ورسېدو. تاسو ګورئ هر طرف ته چې کوم دی خلک دي، د خلکو یو سمندر و، بلکل چې کوم دی ځای پکې نه و. دا د حقانیت دلیل دی. او په دې کې زیاتر چې کوم دی طالب علمان وو چې هغه د شیخ صاحب شاګردان وو. یقینا شیخ صاحب دنیا ته ترجیح نه وه ورکړې، همدغه شانتې دغه شاګردان یې پیدا کړه. همدغه شاګردان چې څومره خدمات کوي، د دین خدمت کوي په مختلف شعبو کې، د دې ټول اجر و ثواب هغه ته رسېږي.